بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرمائی چې یوه شپه نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما په حجره کې وم او زه د شپې راپاڅېدم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما په خوا کې نه و. وایي زه راووتم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تلاش کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مې کتو، مسجد نبوي ته راغلم، هلته هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه و. د حضرت فاطمې په کور کې مې نبی علیہ السلام تلاش کو، هلته مې هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا نه موندو. نو زه لاړم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جنت البقیع کې ناست دی او دواړه لاسونه یې اسمان طرف ته اوچت کړي دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کوي. نو حضرت عائشې ولیده، وی عائشې ستا څه ګمان دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د بلې بیبي خواله تللی ستا په نمبر کې؟ دا انصافي نبی نشي کولی. حضرت عائشې ویل الله رسوله، زما هم دا ګمان و چې تاسو به د بلې بیبي خواله تللی. نبی علیہ السلام فرمایل نه، نن د 15 شعبان شپه ده او زه ځکه جنت البقیع ته راغلم، اما وی چې مسلمانانو دپاره دعا وغواړم. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایي چې دا داسې مبارکه شپه ده چې په دې شپه کې الله پاک د بنو کلب د بیزو د یختو برابر الله پاک د خلکو مغفرت کوي. هغه شپه هغه نننۍ شپه ده، دا کومه شپه چې نن روانه ده او سبا 15 شعبان دی او د شروع ورځ ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې چا د شعبان روژه هغه ونیوله، د یو کال ګناهونه به الله پاک معاف کوي. د تیر شعبان نه واخله وسه پورې چې څومره ګناهونه شوي، دا ټول ګناهونه به الله پاک ورله معاف کړي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد مبارک دی، وایي دا داسې مبارکه شپه ده چې په دې شپه کې الله پاک دی اول اسمان دنیا ته راکوزیږي او الله پاک د خپل شان مناسب او الله پاک اعلان کوي هل من مستغفر فاستغفر له. څوک شته چې زما نه معافي وغواړي، الله پاک فرمایي زه ورته معافي وکړم. څوک شته حاجت روا، څوک شته مشکل کشا، څوک شته قرضدار، څوک شته داسې په مشکل کې چې هغه خپل مشکل زما نه وغواړي، الله پاک فرمایي ټول مشکلات ته زه آسان کړم. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد مبارک دی، وایي داسې مبارکه شپه ده چې په دې شپه کې الله پاک فرشتو له رجسټرې حواله کوي د یو کال څومره خلک به دې کال کې پیدا کیږي، د هغوی نومونه فرشتو ته حواله کیږي. څومره خلک به دې کال کې وفات کیږي، د هغوی نومونه فرشتو ته حواله کیږي. په دې کال کې به په چا باندې بیماري راځي، په چا به صحت، په چا پریشانی، په چا څه حال، نو هغه ټول حساب کتاب نننۍ شپه کې الله پاک فرشتو ته حواله کوي.